अस्सलाम वालेकुम मरगरो ज़ेम सैफुल्ला मुहिब काका खेल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मरगरो ډیر خلک باندې تپوس کوي چې پی او آر والا ته ایکسټنشن ورکوي او کو نه ورکوي چې کوم خلک دلته افغان ریفیوجیز دي او ای سی سی کارت به لره نو هغوی ډیډ لاین چې هغه خو تیر شو او اوس هغوی ریپورټ کوي لګیا دي خو آیا پی او آر والا به چې نو ایکسټینډ کیږي یا نه ایکسټینډ کیږي ټایم به ورته ملاویږي نه به ملاویږي ورته نو په دې باندې چې کوم حکومت ادارې دي هغوی سره زما خبره وشوې نو هغوی دا وی چې یاره دې ځله ډیره مشکله ده چې مونږ ایکسټنشن ورکو او دې ځله زمونږ پالیسي ډېر زیات سخته ده او مونږ به چې کوم افغان مهاجرین دي هغوی به مونږ د پاکستان نه ډیپورټ کوو او چې کوم کسانو جعلي کارډونه جوړ کړي دي یا چې نو څه فراډ یې کړی دی د بل چا چې نو په فیملی کې ودانده شوي دي په هغوی خلاف هم چې مونږ کاروایي شروع کوو نو دا چې نو اپډیټ نن دپاره او پی او آر کارډس باقاعده دې باندې نیوز رالل په خیبر نیوز باندې چې نو نیوز چلېده هغوی هم چې نو باقاعده دا کنفرمیشن وکړه ادارو نه چې یاره ایکسټنشن دې ځل پاسبل نه ده ځکه چې تیر شوي کال جون کې ایکسټنشن ملو شوی او یو کال ایکسټنشن او چلېده هغه هم د دې دپاره چې دا خلکه په آرام چې نو په خپل مرضی باندې واپس لاړ شي صورتحال دا دی په پورا دنیا کې مهاجرین چې نو هغوی وباسي لګیا دي کو هغه افغان مهاجرین دي او کو د بل ځای مهاجر دي او هغه یو ملک کې پاتې کیږي نو باقاعده چې نو هغوی وباسي او هیڅ قسمه چې نو هغوی ته ریلیکسیشن نه ورکوي نو ملګرو چې کم کسان من دا تپوس کوي بار بار چې نو واتس اپ باندې میسیجز کوي چې یاره پی او آر والا ته به ټایم ملاویږي یا نه ملاویږي پی او آر والا چې نو آیا شریعت ته اهل دي او کو نه دي نو په دې باندې ما ډېر ویډیوز جوړ کړي دي چې پی او آر والا ای سی سی والا دې ټولو دپاره ما پټیشنز جمع کړي دي او په دې کې ما د شریعت دپاره آرډرز اخیستي دي د های کورټ نه په دې کې د پاسپورټ چې چا سره دی په پاسپورټ باندې چې چا ټایم تیر کړی دی د هغوی دپاره چې نو ما آرډرز اخیستي دي داسې چې چا واده کړی دی افغاني سره یو پکې پاکستانی دی په جوړه کې او هغوی دپاره ما کیسونه کړي دي نو هغوی ته پی او سی کارډ هم میلاو شوی دی چاته شهریت میلاو شوی دی ماشومانو چې نو هغوی لارې ازادې شوي دي سکولونو کې چې نو سبقونه یې شروع کړل نو ډېرې خبره داسې دي چې لکه هغه د کېدو دي او زمونږ خلک چې نو هغې کې انټرسټ نه اخلي یا وی چېرې دا خو خبرې دي هسې نو ډېر زیات خلک چې نو ډیپورټ کړل اوس هم چې نو د پی او آر کارډز والا ډېر زیات تعداد دی او زمونږ قانون دا دی چې 60 سال کې چا 3 سال په پاکستان کې تیر کړل او پاکستان کې پاتې شو نو هغه کس چې نو د پاکستان شهریت اهل شو پاکستان شهریت هغه اغشتی شي خو د هر یو شي یو پروسیجر دی هغه به فالو کوي نو د هغې نه پس چې تاسو ته لکه د هغې فروټ ملاویږي بله خبره دا ده چې ډېرو خلکو پاکستانی افغاني دواړه پاسپورټونه اغشتي دي تذکرې اغشتي دي او دلته شناختي کارډ اغشتي دي د هغوی کارډونه چې هغه بلاک شوي دي بهر ملکونو کې ازایلم اغشتی دي په افغان په نوم باندې پاکستانی وي د هغوی چې نو باقاعده کارډونه بلاک شوي دي پاکستان ته راورسېدل یا افغانستان ته راورسېدل پاکستان ته پرېنښودل واپس چې نو لندن ته ناروې ته داسې چې نو فرانس ته اټلي ته چې کوم یورپین کنټریز دي هغوی ته چې واپس لاړل نو داسې ډېرې مسلې دي چې د هغې حل چې نو هغه مونږ راوباسه مونږ وله منډه ترنې ووهلې او لارې چې نو راووتلې داسې وکیلان نور هم لګیا دي په دې باندې کار کوي خو پوره پاکستان کې چې نو تاسو وګورئ نو زمونږ یو پېښور های کورټ دی په دې کې ډېر ایکسپرټ ججز ناست دي په دې قوانین باندې چې پوهې دي د 1951 نه 1926 نه
په دې قانون باندې سره کار نه دی شوي، نو دا د چې لکه ډېرو خلکو ته د عدالت نه ریلیف میلاو شو. خو زه به تاسو ته هم چې نو دا اډوایس کومه، دا رای به در کومه چې خپل جنگ چې نو هغه جاري ساتئ، خپل جنگ مه بیلئ. چا سره چې نو زاړه سندونه پراته دي، زاړه شناختي کارډونه ورسره پراته دي، نو هغوی هم چې نو باقاعده خپل کارډز چې نو هغه رینیو کولی شي، مخکې نوي کارډز اخیستی شي، ځان پاکستاني ثابتولی شي، او په دې کې څه قطعا نشته. ډېره مهرباني جي. السلام علیکم.